قربانی واجب ده. امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب صحیح بخاری کې یو حدیث راوړی ده. داغه نه امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې قربانی واجب عمل ده. حضرت جندب رضی الله تعالی عنہ فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی اختر منځ کو بیا پاغه نه بعد خطبه ویلا بیا هغه نه بعد قربانی وکړه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړه من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانه. وای کوم کس چې په اختر نه مخکې قربانی کړی وي په مانځه نه مخکې قربانی کړی وي فليذبح اخرى مكانه وای به دغه په ځای باندې بل قربانی وکړي. دنه امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې قربانی دا واجب عمل ده. قربانی واجب ده. علما په دا باندې خپويږي فليذبح د امر صيغه ده، امر د پاره د وجوب راځي. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته حکم ورکړی دا چې په اختر نه مخکې قربانی کړی دا قربانی بالکل قبول نه ده او بیا هغه ته په کار ده چې مخکې قربانی کړی چې هغه ورسته بل قربانی هم وکړي ځکه چې دا ورسته قربانی دا قبول ده اوله قربانی دا قبول نه. نو د دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانی اهمیت فضیلت بیان کړی چې قربانی دا واجب عمل ده. او امام بخاری رحمت الله علیه هم خپل کتاب کې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 134 کې دا حدیث راوړی چې قربانی دا واجب عمل ده. او دا سه غیر مقلد یو عالم هغه هم د مونږ تایید کړی په دا مسله کې الله عالم واحد الزمان دا خبره بیانوي اس حدیث سے قربانی کا وجوب نکلتا ہے. وای په دا حدیث نه د قربانی وجوب ثابتېږي. تیسیر الباری جلد 2 صفحه نمبر 70. خو نور غیر مقلدین د غیر مقلدین چې عموم کوم موقف دا کوم د دې مذهب دا هغه دا چې قربانی دا واجب عمل نه ده بلکې سنت ده. محی الدین محمدی زیور دغه صفحه نمبر 1 او دا سے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی فتاوا نظریہ جلد نمبر 3 صفحه نمبر 255 په دا کې دا خبره بیانوي چې قربانی دا سنت ده. نو د دې نه دا خبره معلومه شوه چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د قربانی د وجوب قائل ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حدیث کې د امر صيغه استعمال کړی چې قربانی واجب ده او غیر مقلدین نه د امام بخاری په خبره باندې عمل کوي او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې عمل کوي بلکې دوی دا وایي چې قربانی دا واجب نه ده بلکې سنت. او دا سه امام بخاری رحمت الله علیه دا یو بل حدیث راوړی ده چې د هغه حدیث مفهوم دا د مسله دا ځین راوځي چې دعای قنوت دا پر رکوع نه مخکې ده. یعنی اول دعای قنوت ته بیا په هغه نه بعد رکوع کولی. امام بخاری رحمت الله علیه هم دا خبره مانی ځکه خدا حدیث راوړی ده او دا سي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث موجود ده خو غیر مقلدین دا خبره نه مانی. د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت هم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مخالفت هم کوي. حضرت عاصم دا فرمایي سألت انس بن مالک ما انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ تاسو کو د دعای قنوت متعلق فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع او بعده. وای ما د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د دعای قنوت متعلق تاسو کو بیا درته و چې کان القنوت وای دعای قنوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې ویل کېدو بیا تاسو قبل الركوع او بعده. بیا انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ورته چې قبل الركوع وانی په رکوع نه مخکې دعای قنوت ویل کېږي. بیا حضرت عاصم فرمای فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. وای یو سړی د تا په حواله سره مونږ ته دا خبر رسولای ده چې تا ویلي چې نه دعای قنوت دا پر رکوع نه ورسته ده. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل کذب وای د سړی خبره صحیح کړي نه ده دا سړی په خبره باندې پوه شوی نه ده ځکه دا خبره کړي ده. فرمای انما قنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد الركوع شهرا. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو میاشت هغه په رکوع نه بعد دعای قنوت ویل. د نبی علیه الصلوۃ والسلام عام معمول دا په رکوع نه مخکې و خو یو میاشت تاسو راغلی ده چې په هغه کې نبی علیه الصلوۃ والسلام په رکوع نه ورسته ویل ده. هغه وجه څه ده ځکه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو حفاظو او یا کسانو یو جماعت د مشرکین یو جماعت ته ورولجل. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام سره د معاهده کړی و چې کله هغه ورغله بیا د معاهده خلاف ورزي وکړه ټول صحابه کرام شهیدان کړل ټول شهیدان کړل. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام دغه د وعده خلاف ورزي دی وجنه
د دې په حق یو میاشت مستقل به دعا کوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت د یو میاشت کې چې کوم د دې خلاف به دعا کوله، په هغه وخت نبی علیه الصلاۃ والسلام په رکوع نه ورسته دعا قنوت ویل. نو د دې نه دا خبره ثابتېږي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا هم په رکوع نه مخکې د دعا قنوت دی ویلو قائل ده، او نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث نه هم دا ثابتېږي. خو چې کوم په ظاهره په رکوع نه بعد یو میاشت هغه صرف د یو میاشت لپاره ده، او هغه د عذر دی وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه مشرکینو لپاره د بدعا په حالت کې دغه په رکوع نه بعد ویله. خو غیر مقلدین دا خبره نه مانی او چې نه او دعا قنوت د همیشه پر رکوع نه ورسته ده. غیر مقلدینو یو عالم ده دغه محمد علی جانباز دا فرمائے اکثر صحیح روایات رکوع کے بعد تائید کرتی ہیں. اور اکثر صحیح روایتوں نے دا معلومیږي چې دعا قنوت دا پر رکوع نه ورسته ده. صلاۃ المصطفی محمد علی جانباز صفحه نمبر 318. اب دا سے فتح علماء حدیث کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 206 خدا کے فرمائے رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے. بخاری شریف میں رکوع کے بعد ہے، اور بخاری شریف کے پر رکوع نہ بعد اللہ بندہ بخاری شریف کے خیو میں اثر پر رکوع نہ بعد نور خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمول پر رکوع نہ مخ کیو نو ګوره پر رکوع نه بعد کوم ځای کې راغلی دا هغه صرف یو میاشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کفارو ته د بدعا چې کوله په هغه وخت نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف یو میاشت پر رکوع نه ورسته ویل دا، وګرنه نبی علیه السلام معمول او د وسه پورې د خلکو ټوټل په دا باندې معمول ده چې هغه پر رکوع نه مخکې دعا قنوت وای په رکوع نه ورسته نه وای. نو په دې وخت کې غیر مقلدینو د امام بخاری رحمت الله علیه هم مخالفت کړی دا، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث هم مخالفت کړی دا. دا خبره بیانوي چې مونږ د امام بخاری د مونږ چې کومه خبره کوو امام بخاری رحمت الله علیه د حدیث مطابق او مخالف نه کو، حالانکه په دغه وخت کې د امام بخاری هم مخالفت کړی دا او د نبی علیه الصلوۃ والسلام هم مخالفت کړی. او بل مسله امام بخاری رحمت الله علیه دا ذکر کړی دا چې توسل دا جایز ده. وسیله موږ د وسیله قایلو یو طبقه داسې ده چې هغه مماتیان دي، اته پتری هم وایي او اشاعت السنه اشاعت التوحید دا ورته وایي. نو د دې د عقیده دا چې توسل دا جایز نه ده. خو یو بل طبقه غیر مقلدین هغه هم د دې په دې مسله کې د دې سره دی هغه هم وايي توسل دا جایز نه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کله قحط راغی بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله الله تعالی ته پیش کوله. اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا. یا الله چې کله به د قحط وخت راغی بیا مونږ تا ته د نبی علیه الصلوۃ والسلام وسیله پیش کوله، بیا به تا باران راوراو، بیا مونږ باندې خو باران ورېده. وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. او یا الله اوس خو نبی علیه الصلوۃ والسلام په مونږ کې موجود نه ده، خو مونږ د نبی علیه الصلوۃ والسلام تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د هغه وسیله ته درکو مونږ باندې باران وروا. وای راوی فرمای فیسقون بیا به خو باران ورېده. ادغنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره ثابتوي چې وسیله دا جایز ده، لکه څنګه چې د پیغمبر وسیله جایز ده داسې د یو فقيه د یو صحابي د یو نیک سړي وسیله دا هم جایز ده. ګورئ براه راست د یو کس نه د یو شی غوښتنه کول دا شرک ده، خو یو کس نیک سړی د الله تعالی ته به تور وسیله پیش کول دا جایز ده. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الله تعالی ته دا خبره بیانوي چې الله مونږ د عباس رضی الله تعالی عنہ وسیله درته پیش کوو، یا الله مونږ باندې باران راوراوه، الله تعالی باران راوراوه. او داسې دغه امام بخاری رحمت الله علیه دا هم ثابتوي چې وسیله دا جایز ده. امام بخاری دا دی وسیله قائل او صحابي دا هم دی وسیله قائل، خو غیر مقلدین دا دی وسیله قائل نه دي. لکه څنګه چې مماتیان دا دی وسیله منکر دي، دا سه غیر مقلدین هم دی وسیله منکر دي. حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا د حدیث نقل کول نه بعد دا خبره بیانوي، وایي چې د دې خبرې نه توسل جواز ثابتېږي. چې کومه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبره ده دغه نه د توسل د وسیله جواز ثابتېږي. بای بعض خلک دا خبره بیانوي چې د ژوندۍ وسیله ده د مړی وسیله ده، وای دا خبره نه ده. په دې کې دا خبره نه بلکې دا خبره بیانول جایز دي چې څرنګه په کوم ځای کې د انبیای کرام وسیله جایز ده په هغه وخت کې د غیر انبیا د نیکو خلکو وسیله دا هم جایز ده.
مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه التکشف صفحه نمبر 675 کې دا خبره لیکلې ده چې دغه د ژوندۍ او د مړي خبره دا ثابت نه ثابتېږي، بلکې حضرت عمر رضی الله تعالی دا خبره ثابتوي چې لکه څنګه د ژوندو وسیله د پیغمبرانو وسیله دا جایز ده، داسې د نیکو خلکو وسیله هغه هم دا جایز ده. او غیر مقلدین دی وسیله قائل نه دي، بلکہ دا خبر بیانوي چې وسیلہ کا یہی وہ غیر مشروط طریقہ ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. مولوی محمد احمد میرپور فتاوی صراط مستقیم صفحہ نمبر 75. او بلا طالب الرحمن خپل کتاب د آئی عقیدہ سیکھی صفحہ نمبر 159. کسی فوت شدہ نبی یا ولی کا وسیلہ دینا جائز نہیں کیونکہ یہ عمل صالح نہیں. نو ګورئ غیر مقلدین او حواله جات هم دا ذکر شول چې د وسیلې قائل نه دي، لکه څنګه چې مماتیان د وسیلې قائل نه دي داسې دی هم د وسیلې قائل نه دي، بلکې د وسیلې منکر دي. نو په دې مسله کې هم غیر مقلدینو د امام بخاری مخالفت هم کړی ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت هم کړی ده، داسې د صحابه کرامو د اقوال مخالفت هم کړی ده، د بزرګانو مخالفت هم کړی ده. په ظاهره داوا کوي چې مونږ د امام بخاری یو، امام بخاری د مونږ ده، خو په حقیقت کې د مخالفت کوي. بله مسله امام بخاری رحمت الله علیه دا ذکر کړی ده چې سفر شرعي دا څومره ده. امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي، وای شرعي سفر مسافت چې کومه ده د سفر ول دغه 48 میل ده. یعنی نن سبا که چیرته مونږ حساب ورته وکړو دا 78 کیلومتر راځي، 78 کیلومتر. نبی علیه الصلوۃ والسلام دا به چې کله سفر کوي بیا یو ورځ او یو شپه دا ته به د سفر شرعي وایي، یو ورځ او یو شپه ته به نبی علیه الصلوۃ والسلام سفر شرعي وایي. او داسې حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ او عباس رضی الله تعالی عنہ یقصران و یفطران فی 4 برد وهي 16 فرسخا. وادي به داسې کول چې کله به 4 برد دا هم لکه څنګه چې د مشکل کیلومتر داسې خپل حساب میټر 4 برد به چې کله د سفر وکړو هغه نه بعد به قصر کوو، دا ته به د سفر شرعي وایو. او 4 برد دا څو راځي؟ د 14 فرسخ راځي، 14 فرسخ راځي او 14 ته په 3 سره ضرب ورکول سره دا څو راځي؟ 16 3 48 میل راځي. دا 16 فرسخ چې کومه ده دغه یو فرسخ چې کومه ده هغه 3 میله ده. 4 برد باندې سفر شرعي کوو او 4 برد نه څو هغه جوړ فرسخ 16 فرسخ 14 او یو فرسخ چې کومه ده هغه 3 میله ده. نو 16 تک په 3 سره ضرب ورکړي دا 16 3 48 میل راځي. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې سفر شرعي د 48 میل ده، په دا نه کم نه ده. او دا سید 48 میل نه 78 کیلومتر راځي. د صحابه کرامو هم دا معمول، نبی علیه الصلوۃ والسلام هم دا معمول، امام بخاری رحمت الله علیه هم دا معمول ده. دا ټول دا وایي چې 48 میل دا سفر شرعي ده او غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مني. امام بخاری رحمت الله علیه خبره هم انکار کوي او د نبی علیه الصلوۃ والسلام خبره هم انکار کوي. په دې مسله کې د دې 3 مذهبونه دي. یو خدا دا چې بالکل د دې حد هم نشته، او دوم نمبر 3 میله ده او درم نمبر 9 میله ده. غیر مقلد یو عالم د وحید الزمان دا لیکي صحیح اور مختار مذہب اہل حدیث کا ہے کہ صحیح اور مختار مذہب اہل حدیث ہوتا کہ ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے، جس کو عرف میں سفر کہیں اس کی کوئی حد مقرر نہیں. وای چې هر سفر کې تاسو قصر کوئ، وای د قصر د سفر هیڅ حد مقرر نه ده. که تاسو یو 3 کیلومتر سفر کوئ، که تاسو 15 کیلومتر کوئ، که تاسو 10 کیلومتر کوئ او کوئ سفر بیا تاسو قصر کوئ، د حد مقرر. دا غیر مقلد وای. وحید الزمان تیسیر الباری جلد 2 صفحہ نمبر 136. اور دوما حوالہ ثناء اللہ امرتسری مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کو جائے، اس کی کم سے کم حد بحکم حدیث شریف 3 میل ہے. واچ یو سره سفر کوي، مثلا د یو کلی نه وته بل کلی ته ځي او د بیا د حد څخه کومه ده هغه په حدیث شریف کې وای دا خبره بیان شوی چې 3 میل ده. وای که یو سره 3 میل د یو کلی نه بل کلی ته وځي دا سړی مسافر ده، دا به قصر کوي. فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 630. مفتی عبدالستار دا غیر مقلد دا بیانوی نماز قصر 3 میل یا 9 میل پر کر سکتے ہیں. فتاوی ستاریہ جلد 3 صفحہ نمبر 57.
نو خلاصه د خبره ده چې امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې سفر شرعي 48 میل ده دغه 78 کیلومتر راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ او یو شپه د سفر شرعي وایي حضرت عبد الله بن عمر او حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهم دا بچکاو څلور بردو ته د سفر وایو او څلور برده د 14 فرسخ راځي یو فرسخ دا 3 میل راځي 3 میل دا 16 د کپتین سره زره واګه دا 48 میل راځي نو امام بخاری دا خبره ثابتوي چې سفر شرعي دا 48 میل ده او غیر مقلدین دا خبره نه مانی څوک وایي چې دغه بالکل حد هم نشته څوک وایي چې 3 میل ده او څوک وایي چې 9 میل ده نو په دې وخت کې د امام بخاری مخالفت هم کړی ده او د نبی علیه الصلوۃ والسلام مخالفت هم کړی او دا امام بخاری رحمت الله علیه یو بل حدیث په خپل کتابه کې ذکر کړی ده داغه خلاصه دا ده چې وتر 3 رکعات دي نبی علیه الصلوۃ والسلام به وتر هم 3 رکعات کول صحابه کرام به هم 3 رکعات کول وسه پوری د ټول امت په دا باندې عمل د هغه وتر 3 رکعات کوي خو غیر مقلدین د امام بخاری او د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا خبره نه مانی وایي چې وتر 3 رکعات نه دي بلکې یو رکعت نبی علیه الصلوۃ والسلام حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه دا ذکر کړی ده حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان مبارک میاشت کې یا په نورو میاشتو کې د شپې به د 11 رکعات المنځ کوي 11 اول به د 4 رکعات المنځ کوي بیا فرمای فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وای تاسو دغه د حسن او دغه د وګړالي تاسو ما کوي یو سره چې یو خکارو کې کنه ورته چې یاره دومره زبردست کار یو بس تاسو ما کوي دا څه د خبره باندې 4 رکعات به کول بیا به هغه نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا 4 رکعات کول او بیا به هغه نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعات کول ثم يصلي ثلاثا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعات وتر کول نو ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها دا حدیث نه دا خبره ثابتوي چې د وتر رکعاتونه دا 3 دي یو رکعت نه ده او امام بخاری رحمت الله علیه هم دا حدیث راوړی دی چې وتر د 3 رکعات دی یو رکعت نه ده او غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مني چې وتر د 3 رکعات نه دی بلکې یو رکعت غیر مقلدین فتاوا برکاتیہ پدا کے لیکن صفحہ نمبر 93 کې اصل وتر 1 رکعت ہی ہے اصل وتر چکم دا هغه یو رکعت 3 رکعات نه دي نو په دې مسله کې هم غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت هم کړی دا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت هم کړی ده امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته چې کله چې سړی په قبر کې خودل شي کله سړی د دنیا نه ولاړ شي بیا دا سړی په قبر کې اوري چاغه ته مونږ حیات النبی مسله وایو سماع موتا مطلب کله چې سړی مړ شي قبر ته یوسي په قبر کې هغه سړی اوري دا خبره دغه محل مطابق راځي چې د هر انسان اوریدل دا د ایمانی کیفیت مطابق مثلا مونږ تاسو کنن سبا چیرته په یو کمره کې پراته یو بیا ځنې خلکو سماع د اوریدلو طاقت چې کومه دومره کمزور وي هغه ته ډول هم وایي بیا د نه راوخیږي او د بعضی هغه چې کومه د غوګول اوریدل ول سماعت قوت سماع دا دومره تیز وي چې مطلب یو ټک وشي کنه معمولی د بیا هم راويخ شي دا سې د سترګو ولا چاته لیټ هم بل وي هغه ته پروام نه ورځي او چاته چې لیټ خالی بل شي لګ هم رڼا شي بس د راويخ شي دا سې د انسان په قبر کې د اوریدلو باره کې د ایمانی کیفیت ته بکتل کی چې د چا ایمانی کیفیت زیات وي دا سړی به اوري ضرب اوري یا به تیز اوري او کله چا ایمانی کیفیت کمزور وي هغه سره یا سوکه اوري یا به اوري نه دا سې د سما تعلق او د ایمانی کیفیت سره نو امام بخاری رحمت الله علیه حدیث راوړی دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا روایت ته وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي اذا كان قال العبد اذا وزع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرعا عليهم اتاه ملكان او چې کله سړی په قبر کې خودل شي بیا په هغه وخت کې چې د دنه خلک ولاړ شي بیا هغه مړی چې کومه ده هغه د یو خلکو د پښو आवाज اوري اته ملکان بیا فرشتي راځي بیا سوال او جواب شروع شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره ثابتوي
چې سماع موتا شته په قبر کې سړی اوري. امام بخاری رحمت الله علیه هم دغه مذهب قائل ده. عام دا خبره بیانوي چې سماع موتا شته مړی اوري، خو غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مني. لکه څرنګه چې په دا مسله کې د مماتیانو اختلاف ته، داسې د غیر مقلدینو هم اختلاف ده. موږ فتوا په مماتیانو باندې لګو، ولې په غیر مقلدینو باندې نه لګو؟ موږ په مماتیانو باندې 3-4 قسمه فتوی لګو چې اهل سنت والجماعت نه خارج دي، په دې پس المنز کول مکروه تحریمی دي، واجب الاعاده ده. نو هغه مذهب خو د غیر مقلدینو هم ده، په دې باندې ولې فتوا نه لګوي؟ بلکې اصل عموما د مازه مسایلو متعلق ته ځنې خلک وایي چې په غیر مقلدینو پس المنز کې بهرحال چې د دې مسله د دې مذهب دا د مماتیانو غوندې شو، بیا څرنګه المنز پسې کوي. بهرحال غیر مقلدین دا خبره ثابتوي چې مړی چې کومه ده په قبر کې دا نه اوري. غیر مقلد عالم عبدالرحمن کیلانی دا خبر لیکي سماع موتا کا مسئلہ عذاب قبر یا روح کی حقیقت کی طرح محض تحقیقی مسئلہ ہی نہیں بلکہ شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ ہے. حال ته پته درته لګیږي چې کله ته هغه ځای ته ورشي بیا به تا ته پته لګي چې آیا مړی اوري او کنه. څومره غلط بهتان نه دی. نو په دې مسله کې هم د امام بخاری مخالفت هم کړی ده او د نبی علیه الصلوۃ والسلام مخالفت هم کړی ده. دعوه دا کوي چې موږ د امام بخاری او امام بخاری د موږ ده، خو په مسایلو کې د امام بخاری مخالفت کوي. دا صرف په ظاهره دعوه ده، د حقیقت سره د امام بخاری او د صحیح بخاری سره بالکل تعلق او واسطه هم نشته.